أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. سورة البقرة کی دویمه حصہ کی منگ روانو او دویمه حصہ کی 121 نمبر آیت تا چی منگ ورسیدو. دا غزینا اللہ تعالی دری اهم خبری بیانولی چی پاغی کی و خبر داوا چی ان بیت اللہ بنی للتوحید فلم تشرکون فیه. بیت اللہ شریف د توحید د پارا مرکز جوړ شوی دی، نو اے مشرکینو تاسو ولی پاغی کی شرک کوي. دویمه خبره دا پیغمبر دعا د حضرت ابراهیم د، نو تاسو ولی دا نه منئ. او دریمه خبره حضرت ابراهیم او حضرت یعقوب علیهم السلام د توحید د مسلې خپلو بچو ته وصیت کړی او تاسو ځان ته ابراهیمین وی، نو دا مسله د توحید تاسو ولی نه منئ، د الله تعالی سره حصه دار ولی جوړوئ. بیا زمونږ د شیخ ویسا شیخ صاحب د طرز مطابق یو څو خبرې دلته ذکر کېدلی چې پاغې کې یوه خبره شان او عظمت د حضرت ابراهیم و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات کې هغه بیان شو. دویم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، په دې کې عظمت او شان او مرتبه د بیت الله شریف بیان شوه. وَإِذْ قَالَ ابراهیم، د دې آیت کریمه نه حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام د خپل اولاد د پاره دعا کوي چې کم الته اوسیږي. او بیت الله شریف چې جوړ شوی و، نو دا په مکه مکرمه کې ابراهیم علیه السلام سره د خپل زوی د دې تعمیر کړی. نو دعام د هغه چا د پاره شوله چې څوک په مکه مکرمه کې اوسیږي او بیت الله شریف ته آس پاس چې دی نو اوسیږي. وَإِذْ قَالَ ابراهیم، او یاد کا هغه وخت کله چې وفرمایل ابراهیم علیه السلام رب اے رب زما اجعل جوړ کته هذا دا بلدن خار آمنن د امن والا، ورزق او ورکته اهله د دې اوسیدونکو ته من الثمرات د میوونه من هغه چاته آمنه چې ایمان راوړو منهم د دینا بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر او په ورځ رستنی باندې. قال او فرمایل الله تعالی ومن کفر، او میوونه برزق ورکو ما هغه چاته هم چې کفر وکو فامتعه، پس بیا پس سکه به ورکم هغه ته قلیلا لگا، ثم اضطره بیا برا کاږم هغه الی عذاب النار، عذاب د اور ته، وبئس المصیر او ډیر بد ځای د ورتلو دی دغه اور. د حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام د زندګۍ تذکره او بیان سمخ کې منګه کړو. امام ابن کثیر صاحب داغه د دې آیت مطابق چې کوم تفسیر کړو لږ وضاحت یې کړی دی. هغه فرمای ابراهیم علیه السلام مکه مکرمه ته راله. په مکه مکرمه کې
د بیت الله شریف چې کومه حصه وه دا چې دی نو بالکل ښکته وه، جوره وه. آس پاس چې کوم دی نو هغه غرونه و او اوبه به دلته چې دی نو راجمع کېدلې. ابراهیم علیه السلام چې کله دغه ځای ته رالی، خپل اهل و عیال یې دغلته پرېښودل او روان شو. حضرت هاجرې آواز وکړو هغه ته، الی من تترکنا، ته چاته موږ پرېږدې؟ ابراهیم علیه السلام د هغې د 3 ځله تپوس په جواب کې وفرمایل چې زه تاسو الله تعالی ته پرېږدم. حضرت هاجره د پیغمبر بیبي وه او انتهایی مؤمنه زنانه وه. نو هغې وفرمایل چې الله تعالی به موږ نه ضایع کوي. امام ابن کثیر صاحب په روایت د امام بخاری صاحب د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه هغه فرمایي چې کله په سفر کې حضرت هاجره را روانه وه نو هغې د ځان سره په یو مشکیزه کې اوبه رااخستې وې او د هغې نه به چې دی نو اوبه څکلې. او حضرت اسماعیل چې د هغې زوی دی هغه ماشوم دی او هغې له به تی ورکو. کله چې دغه اوبه ختمې شوې د هغې په سینو کې شودم ختم شو او هغه د اوبو په تلاش کې د صفا ډیرۍ ته چې دی نو راوخته او د هغه ځای نه د اوبو تلاش کو. نو چې کله د دې مروه په طرف باندې روانه شوه نو د دغې 2 ډیرو منځ ته چې به رسېدله نو حضرت اسماعیل به د هغې نه بل غره چې دی نو پناه کو. حضرت اسماعیل یو ځای کې کېنولی دی، څملولی دی. نو هغه ځای کې چې کوم ځای کې به حضرت اسماعیل د هغې نه پناه کېدو نو دی به منډه واله. په دې کې چې دی نو اطمینان د هغې ونه شو. یو ځل یې منډه کړله او مروه ته لاړه چې اوبو خیل وکم یا څوک وینمه د اوښانو واله چې د هغو نه زه د اوبو طلب وکم. په دې کې هغې چې کوم دی نو 2 چکره حتی اتمت 7 2 چکره چې دی نو پوره کړه. د هغه 2 چکرو نه پس دا بیا راله د خپل زوی خواته. د اوبو څه نام و نشان نه و. حضرت اسماعیل مرګ ته چې دی نو نږدې شوی و. واپس چې دی نو دغه ځای ته بیرته راوختله او بیا چې دی نو دغسې چکرې ووالي او په منځ کې بیا چې کوم دی نو منډه وهله. د هغې دغه عبادت او د هغې هغه منډه الله تعالی ته چې دی نو خوښه ده او خوښه شوې ده، ځکه چې دی نو په ټول په هر هغه کس باندې چې هغه عمره کوي یا حج لځي په هغه باندې دغه منډه چې دی نو واجبه کړې. به هر حال چې کله یې دا ځل 2 چکره پوره کړل نو هغې اواز واورېدو او اواز یې د فرشتې واورېدو. خو هغې ته دا پته ونه لګېده چې دا فرشته ده او که دا څوک دی. خدای وویلې که ته څوک یې او ستا نه زما څه مدد کېږي نو زما څه مدد وکړه. نو چې اواز یې واورېدو نو واپس خپل زوی خواله راله. نو هلته چې کوم دی نو هغه لتې ووالې او دا هغه لتو د ځای نه چې کوم دی نو اوبه راووتې چې هغې ته نن سبا چې دی نو زمزم ویلی کېږي. حضرت اسماعیل علیه السلام په دغه ځای کې د مور سره اوسېدو. هسې سړی سوچ وکړي د حضرت ابراهیم دی قربانو ته موږ د خپلو علاقو چې کوم دی نو هغه دلته خو غرونه نشته، د خپلو علاقو هغه غرونه را یاد کړو چې په هغې کې یوه زنانه په یو ځای کې چې کوم دی نو ناسته یو د هغې سره چې دی نو زوی او صرف د دې وجې نه چېرې د الله تعالی حکم دی نو انتهایی ګران کار دی. خو چونکې دا د الله تعالی حکم و نو هغې پوره کو. هغه ځای کې چې دی نو مسافر په دغه علاقه باندې تېرېدل هغو سپینې مرغۍ ولیدلې نو ویې چې یاره دا سپینې مرغۍ چې ګرځي نو دا د اوبو نه بغیر په یو ځای باندې نه ګرځي، چېرته چې اوبه وي نو هلته به دا ګرځي. نو هغې رالل دغې علاقې ته نږدې چې خیل یې وکړو نو دلته حضرت هاجره او حضرت اسماعیل علیه السلام ماشوم دی. نو دغه خلکو دې ته ویل کېږي قبیله بنو جرهم. دغه بنو جرهم قبیله هغو اجازت واخستو چې موږ دلته چې دی نو آباد کېږو.
نو حضرت هاجرې ورته وویل چې صحیح ده. نو هغې دلته چې دی نو آباد شو او هغې د اصل نه عرب و، ورنه حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام عرب نه و، هغه خو چې دی نو عبرانۍ ژبې وه، خو دلته آباد شو چې دغه خلکو څه کم آباد شوي و دغه چې دی نو عرب و. حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام چې دی نو هغه زلمی شو، ځوان شو، په دې منځ کې په هغه باندې چې دی نو واقعه د ذبح هم راله چې پلار ورته ویل چې زه تعین یم چې زه دې حلالوم په خوب کې. نو هغه وویل چې بس ته وکړه چې کوم څه تا ته حکم کېږي. حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام زلمی شو او په دغه قبیله بنو جرهم کې چې دی نو واده وکړو. چې کله په دی کې واده وکړو، حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام د شام نه چې دی نو هغه رالی او هلته د حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام بله بیبي حضرت ساره وه چې هغه د حضرت اسحاق علیه الصلاة والسلام مور ده، او اسحاق علیه الصلاة والسلام د حضرت اسماعیل نه 14 کاله چې کوم دی نو کشر دی. نو هغه ځای نه چې رالی د حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام کور والا نه تپوس وکړو چې خاوند یې څه شو. هغې ویلې چې هغه تلی دی او ښکار کوي، د خوراک دپاره چې دی نو څه را پیدا کوي. بیا یې تپوس وکړو کیف عیشکم، زندګي م څنګه ده؟ نو هغې ویلې چېرې ډېر په سختو کې وو او ډېر تکلیفونه دي او ژوند چې دی نو لنډ تنګ دی. ابراهیم علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې خاوند دې رالی زما سلام پې ویو او دا ورته ویو چې غیر عتبة بابک، د خپل دروازې درشل چې دی نو هغه بدل کړه. چې کله حضرت اسماعیل رالی دا قصې ورته ټوله وکړله او بیا ورته وویلې چې ستا دا یو سپین ږیری راغلی او تا ته سلام کو، او بیا ویلې چې د خپل کوټې د درشل او درشل او چوکاټ چې دی نو هغه بدل کړه. اسماعیل علیه الصلاة والسلام پوه شو، ویلې چې دا زما پلار او ما ته دا حکم وکړو چې ته دا ښځه طلاقه کړه ځکه چې دا ستا د شان مناسب نه ده، ناشکره ده. او هغې ته وویل الحقي باهلکي، د خپل اهل سره چې دی نو میلاو شه خپل کور والا سره او ته چې دی نو طلاق. حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام څه وخت پس بیا چې دی نو چکر راولګو او بیا چې دی نو د هغو د کور والا نه تپوس وکړو. نو هغو وویلې چې هغه تلی دی او ښکار کوي. بیا یې د ژوند تپوس وکړو، نو هغې د الله شکریه ادا کړه او ویلې چې ډېر ښه ژوند دی، اوبه څکو او غوښه چې کوم دی نو خورو او د الله تعالی شکریه ادا کوو. نو حضرت ابراهیم ورته وفرمایل چې خپل خاوند ته دې زما سلام ویوه او هغه ته ویوه چې درشل دې په خپل ځای پرېږده، څه ورته مه ویوه. اسماعیل علیه الصلاة والسلام چې کله رالی دغه قصې ورته وکړله، نو هغه وویلې چې دا خو زما پلار او مطلب یې دا و چې دا کور والا دې وساته او دې له طلاق مه ورکوه. په دریم ځل باندې بیا حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام چې رالی، نو حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام یې ولیدو او د هغه سره چې کوم دی نو خبرې اترې وکړې او بیا یې ورته وفرمایل چې ما ته الله تعالی د یو کار حکم کړی دی، ته به زما څه په هغې کې ملګری. ویل څه کار دی؟ ویل دا کار دی چې دې کې د کعبې هغه ځای ورته وروښودو چې دې کې زه د الله تعالی دپاره یو کور جوړ کړم. نو کعبه هغو چې کوم دی نو جوړه کړله او چې کله یې کعبه جوړه کړله نو د هغې نه پس بیا ابراهیم علیه الصلاة والسلام دا دعا وکړه ربي ای رب زما اجعل وګرځوه هذا دا ځای بلدن یو ښار آمنن د امن والا. دلته چې کوم دی نو دا آیات په دې کې دا راځي چې الله دا ځای د امن والا وګرځوه، ښار یې جوړ کړه او د امن والا یې جوړ کړه. سورت ابراهیم تاسو راواړوئ 14 سپاره آخره صفحه نمبر 235 او آیت نمبر دی 35. وَإِذْ قَالَ ابراهیم، او یاد کې هغه وخت کله چې فرمایل ابراهیم علیه السلام ربي ای رب زما اجعل وګرځوه ته هذا البلد دا ښار آمنن د امن والا. هلته یې ویلي دي یا الله دا ښار د امن والا جوړ کړه، او دلته یې ویلي یا الله دا ځای ښار جوړ کړه او د امن والا یې جوړ کړه. نو دې دواړو آیتونو کې فرق دی. فرق دا دی چې دا دعا چې زمونږ کوم ځای کې سبق دی، حضرت ابراهیم دا دعا په هغه وخت کې کړې وه چې کله کعبه جوړه کړه، او بیا چې کوم دی نو دا دعا یې وروستو کړې ده دوباره. نو چې کوم وخت کې دا اولنۍ دعا کوله هغه وخت کې دغه ځای ښار نه و. نو ابراهیم علیه السلام دعا وکړه یا الله دا ځای ښار وګرځې او د امن والی وګرځې. او هلته چې کوم دی نو د ښار جوړ شوی و، قبیله بنو جرهم راغلي و او هغې آباد شوي و. نو هلته یې وفرمایل
رب ای رب زما اجعل هذا البلد وګرځوه دا ښار آمنا د امن والا. نو هلته دغه ښار نوم یې واخیستو چې الله دا ښار ځکه ښار جوړ شوی او په دې خبره باندې چې دا دویمه دعا دا د ابراهیم علیه السلام وروستنۍ دعا ده. په دې باندې دلیل دا ده چې په دې دعا کې په آخره کې الله حضرت ابراهیم علیه السلام فرمایي الحمدلله الذي وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق. په دې کې د حضرت اسحاق ذکر هم کړی دی چې الله د پاره ټول تعریفونه دي چې هغه ماله په بوډاوالي کې اسماعیل او اسحاق راکو. او دا اسحاق علیه السلام چې کوم دی نو دا 14 کاله اسماعیل علیه السلام نه کشر و. دا خبره دا د دې دلیل دی چې دا دعای چې کوم دی نو دا یې وروستو کړې ده او دا دعای په اول وخت کې کړې ده. او په دې دعا کې حضرت ابراهیم علیه السلام دوه خبرې ذکر کړې دي چې یا الله دا ښار د امن والا جوړ کړي او دویم دا چې د اوسیدونکو ته چې کوم دی نو رزق ورکه د میوونه ولا رزق ورکه. علما کرام فرمایي دا دوه داسې خبرې دي چې د ژوند د خوشحالو او د عبادت مزه د دې نه بغیر چې کوم دی نو نه حاصلېږي. یو دا چې په یو ځای کې امن نه او دویم دا چې لوږه وه نو هغه ځای کې نه د ژوند خوندي او نه چې کوم دی نو د عبادت خوندي ځکه چې انسان انتهایی په لوږه کې هغه نه به عبادت څه وشي او چې امن نه یې نو هغه وخت کې چې کوم دی نو سړی په اطمینان سره عبادت هم نشي کولی. نو دا دواړه خبرې چې کوم دی نو دغه دپاره ډېرې ضروري دي د عبادت دپاره. او ځکه دا دواړه خبرې چې کوم دی نو الله په احسان کې په قریشو باندې ذکر کوي چې ګوره دا دواړه خبرې مې له کړې وي نو تاسو ولې زما عبادت نه کوئ. لکه سورت قریش تاسو راواړئ صفحه 547 لإیلاف قریش د وجې د عادت کولو قریش لره ایلافهم د وجې د عادت کولو د دی رحلت الشتاء د سفر د جمی سره و صیف او د سفر د وړي سره. د قریشو دوه سفرې وي یو یمن ته یو شام ته. شام ته به په وړي کې تلل او یمن ته به په جمی کې تلل او په هغې باندې به چې کوم دی نو خپل تجارت چلو. نو الله تعالی وروستو فرمایي الذي اطعمهم من جوع دا الله تعالی هغه ذات دی چې دی له خوراک ورکړی دی د لوږې نه و آمنهم او امن یې ورکړی دی دی ته من خوف د یېرې نه. نو فلیعبدو د دې رب عبادت دی وکړي چا چې دی له چې دی نو دا دوه نعمتونه ورکړي. نو دې نه معلومه شوله چې دا دوه انتهایی ضروري دغه دي دا نعمتونه دي ځکه ابراهیم علیه السلام په دعا کې دا یاد کړل. دویمه خبره دلته یو سوال راځي. سوال دا د ابراهیم علیه السلام دعا وکړه ورزق او ورکه یا الله اهله اوسیدونکو د دې ته من الثمرات د میوونه من هغه چاته آمنه چې ایمان راوړی دی منهم د دینه بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر او په ورځې وروستنۍ باندې. ابراهیم علیه السلام په دې دعا کې د نعمتونو سوال وکړو د میوو سوال یې وکړو د رزق سوال یې وکړو او صرف د هغه چا دپاره آمنه منهم چې ایمان یې راوړی. نو علما کرام فرمایي چې ابراهیم علیه السلام دا خو الله تعالی د دې په جواب کې دا یې ونه فرمایل چې زه ستا دعا نه قبلوم نه یو ټکی یې ورسه سیوا کو سی ویلې ویې فرمایل ومن کفره او چا چې کفر وکړو فامتعه قلیلا نو هغه ته به هم چې دی نو لږه څکه ورکوم. مطلب دعا ستا چې کوم دی نو یوازې د مؤمنانو په باره کې ده خو نه زه به کافر هم د دیو سره چې کوم دی نو یو ځای کوم او هغو له به هم زه نعمتونه ورکوم. نو اول سوال دا دی چې ابراهیم علیه السلام مؤمنانو دپاره خالص دا دعا ولې وکړه. د هغې جواب دا ده چې د دې نه مخکې ابراهیم علیه السلام یوه دعا کړې وه هغه هم د یو نعمت دپاره او دا هم د یو نعمت دپاره. هغه دعا چې کوم دی نو د روحاني نعمت دپاره کړې وه چې هغه امامتي ده په دین کې لکه مخکې فرمایلي 124 آیت په آخره کې قال انی جاعلک للناس اماما. الله ته فرمایل زه تا امام جوړوم. هغه څه وفرمایل ومن ذریتی یا الله زما د اولاد نم څوک امامان کا. نو الله تعالی وفرمایل لا ینال عهد الظالمین ستا په اولاد کې به ځینې ظالمانی او ځینې به مؤمنانی او دا د امامتۍ لوز چې کوم دی نو دا د ظالمانو سره نه دی. لا ینال عهد الظالمین. ابراهیم علیه السلام ذهن کې دا راله چې هسې نه د رزق دا سوال چې زه کومه دا هم چېرته د مؤمنانو سره خاص نه نو هغه چې دی نو صرف مؤمنان ذکر کړه او کافر چې کوم دی نو پکې ذکر نه کړه. خو الله تعالی هغه ته وفرمایل چې نه دا دواړه نعمتونه داسې دي چې دا جدا جدا دي. یو نعمت چې کوم دی نو هغه روحاني دی نو دا روحاني نعمت چې کوم دی دا د پیغمبر په اولاد کې هم هر چاته نه میلاویږي
او یو نعمت چې کوم دی نو هغه د دنیاوي دی، جسمانی او بدني دی. نو دا مؤمن او کافر هر یو کس ته چې دی نو الله تعالی ورکوي. نو ځکه چې کوم دی نو الله تعالی وفرمایل ومن کفر، او چا چې کفر وکړو فامتعه، پس سکه به ورکم زاغه ته قلیلا لږه. د دنیا نعمتونه چې هر چا له چا ورکړي الله ورکړي، که کافر له ورکړي که مسلمان له، الله فرمایي دا د لږ وخت دی. فامتعه قلیلا. خو بیا دا دویم ټکی چې کوم دی نو ثم اضطره، دا بیا د کافر سره خاص دی. او مؤمن له کله کله الله تعالی نعمت ورکي او دا غ نعمت سره سره د آخرت نعمت هم ورکي، د دنیا د نعمت سره سره. خو د کافر د پاره دا حکم دی فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار، بیا براکا گمدلرا عذاب د ورته. دا د کافر سره خاص دی. او کله کله ځنې مؤمنان می چې په مال کې خو ډېره نشه ده، چې هغه د دې مال د نشې د وجې نه چې دی نو ایسته ګمراه شي، او ګمراه شي په ګمراهۍ کې داسې حد ته ورسېږي چې د الله تعالی د دین نه چې دی نو ډېر لرې وځي، نو بیا د هغه انجام چې دی نو د کافرو په شان دی. وبئس المصیر، او ډېر بد ځای د ورتلو دی دا اور. واذ يرفع ابراهیم القواعد من البيت واسماعیل، او یاد کا هغه وخت کله چې پورته کول ابراهیم علیه السلام القواعد بنیادونه من البیت د بیت الله شریف و اسماعیل، او اسماعیل علیه السلام هم. دی کې چې دی نو الله تعالی دعا ذکر کوي د حضرت ابراهیم او حضرت اسماعیل د هغو د عمل د قبلېدو دپاره. عمل یې سو عمل یې داو چې بیت الله شریف یې جوړو. دومره لوی عمل چې د خلکو کعبه، د ټولې دنیا کعبه او د هغو چې دی نو قبله هغه جوړی او د هغې بنیادونه راپورته کوي او کوي دعاګانې. ربنا تقبل منا، یا الله قبول که ته زمونږ نه. ربنا ای ربه زمونږه. امام مالک صاحب ته یو کس رالی چې یو کس په دعا کې دا وایي یا سیدی، او الله تعالی یادوي یا سیدی، ای زما مشره، ای زما سرداره. آیا دا سیدی او که نه؟ نو حضرت ابراهیم علیه السلام امام مالک صاحب چې دی نو وفرمایل چې نه، ما ته هغه دعا خوښه ده چې کوم حضرت ابراهیم غوښتلې وه. ربنا، نو دعاګانو کې ربنا ای ربه زمونږه، دا الفاظ چې دی نو ډېر استعمالول پکار دي، ځکه چې د انبیاء کرامو اکثر دعاګانې خصوصا دلته په دې یوه پاڼه کې د حضرت ابراهیم او حضرت اسماعیل دعاګانې چې دی نو ډېرې ذکر دي. ربنا تقبل منا، ای ربه زمونږه قبول که ته زمونږ نه. دومره لوی عمل کوي. وهیب ابن ورد دا یو تابعی دی، یو عالم دی، هغه تلاوت کو د قرآن کریم چې دیزی ته کله راورسېدو واذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت، او کله چې پورته کول ابراهیم علیه السلام بنیادونه د بیت الله شریف، نو په جړا شو، بکا او وی ویل یا خلیل الرحمن ترفع قوائم بیت الله وتشفق من ان لا تقبل. ته چې دی نو د الله د کور بنیادونه چوتې بنیادونه پورته کې دیوالونه جوړې د بیت الله شریف، څومره لوی عمل دی. او بیا هم چې دی نو ته یېرېږي چې یاره چېرته دا عمل زموږ نه الله تعالی قبول نه کړي. نو په دې کې موږ ته چې دی نو یو لوی سبق دی. که موږ ډېر هم یو نیک عمل کوو، که د ژوند د هر شعبې سره تړلی، که هغه صدقه یي، که هغه نفلي عبادتونه یي، که هغه منځونه یي، که هغه روجي او که هغه حجونه یي، او که هغه زکاتونه یي، په هغې کې پکار ده چې د کولو سره سره موږ دا دعا مو ربنا تقبل منا، یا الله زموږ نه دا چې دی نو قبول کړه. حضرت ابراهیم او حضرت اسماعیل په دې حالت کې چې دی نو د الله تعالی د قبلېدلو نه چې دی نو نه دي غافله شوي. نو مؤمن عمل به کوي خو غافله کېږي به نه. ځینې خلک چې دی نو هغو کې په موږ کې خپله چې دی نو دا ماده کمه ده چې عمل کوو خو د قبلېدو دعا یې نه کوو. عمل وکړو بیا هم چې دی نو دا خیال راشي چې یاره بس زه خو ورسېدم. نو دا خبره د کمۍ ده، پکار ده چې دا موږ برابر کړو. ربنا ای رب زمونږه تقبل منا، قبول که ته زمونږ نه دا عمل، انک یقینا ته انت السمیع، ته یې ښه اورېدونکی، العلیم ښه پویه. ربنا ای رب زمونږه وجعلنا مسلمین لکه، اوس د ځان دپاره او د بچو دپاره دعا غواړي. او د ځان دپاره څنګه دعا غواړي؟ ای رب زمونږه وجعلنا، او وګرځوه موږ دواړه مسلمین، تابعداري کوونکي، غاړه کېښودونکي لکه تا ته، ومن ذریتنا، او زموږ د اولاد نه امتن یوه ډله مسلمة لکه، غاړه کېښودونکي تا ته. ابراهیم علیه السلام دعا کوي
او په دعا کې د ځان د پاره چې کوم دینو دا فرمای چې منګه تابعدار که، حالانکه او خو تابعدارو، خدا د آینده د پاره دعا ده. نو مطلب دا دی که ته اوس نیکی نو ته خپل مستقبل او راتلونکي وخت مه هېروه او د راتلونکي وخت دپاره دعا کوه یا الله ما د امتحانونو نه چې دی نو وساته، زما دا تابعداري چې کومه اوس ده یا الله دا همیشه چې دی نو دا داسې لره او هسې نه چې زه ګمراه شم. ځکه چې د انسان زړه حدیث مبارک کې راځي چې بین اصبعین من اصابع الرحمن، د رحمان ذات د ګوتو په منځ کې چې دی نو د دوو ګوتو په منځ کې د انسان زړه دی، یقلبه کیف یشاء، چې کوم څنګه خوښوي هغسې چې کوم دی نو اړی. نو ډېر نیکان خلک دي او هغه چې دی نو بیا ګمراه شوي دي. نو موږ چې کوم دی نو د کم باغ مولی یو چې موږ به داسې روغ پاتې شو. اوس په دې نږدې وخت کې د کعبې یو امامو او هغه چې دی نو غالبا په 2009 کې یو 2 ورځې یا 3 ورځې چې دی نو هغه د حرم شریف تراویح کې امامتي کړې وه. د هغې نه پس د هغه څه داسې قسمه نظریات راووتل چې په هغې باندې د حرم الله دې ورڅه ښه وکړي چې د هغو کم امامان دي او کم متولین دي هغه چې دی نو د امامتۍ نه کټ، خصوصا د هغه د دیګانو په باره کې دا نظریه وه چې یاره دا جایز دي او دا د روح غذا ده او داسې قسمه خرافات یې ویلې. او اوس په دې نږدې وخت کې چې کوم دی نو د دې محمد ابن سلمان د حکومت د راتلو نه وروستو چونکې هلته د بې حیایۍ دروازه چې دی نو اوس بیخي کلاوه کړې ده، نو په ریاض کې یو فلم جوړېدو، هغه فلم کې دغه امام هم شوټینګ کړی دی. له هغه فلم خو نه دی خو د هغې څه د هغې یو نمونې خلکو ته پیش کوله چې داسې به کېږي، نو په هغې کې دام راغلی و. نو دا د کم ځای ده، کم ځای نه چې دی نو الله تعالی کم ځای ته راورسو. په دې کې موږ یو قسم دا نه وی چې یاره موږ خو نیکان یو، نه، شیطان چې دی نو هغه په هر وخت کې زمونږ په دشمنۍ باندې دی او زمونږ نه دی غافله شوی. نو څنګه به چې کوم دی نو موږ د هغه نه غافله شو چې یاره بس موږ خو ورسېدو. ځکه الله تعالی د ابراهیم علیه السلام د خولې نه دغه دعاګانې راوباسي چې الله موږ د آینده دپاره چې نو خپل ځان ته تابع ولرئ. ومن ذریتنا او د اولاد زمونږ نه امتا مسلمتا لکه یوه ډله تابعداري کوونکي ستا دپاره، د ځان سوال کول او د خپل اولاد د نیکۍ سوال کول دا چې دی نو دواړه ضروري خبرې دي. ابراهیم علیه السلام خپل اولاد هم نه دی هېر کړی او دا هغه نږدې اولاد یادوي او لرې اولاد هم چې دی نو نه دی هېر کړی. یو آیات په دې باندې تاسو راواړوئ چې په هغې کې الله تعالی فرمایي لکه سورة تحریم 8مه سپاره صفحه نمبر 507 صفحه نمبر 507 چې په هغې کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین، آیت نمبر دی چې یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنانو، قو انفسکم، بچ کې تاسو خپل ځانونه، و اهلیکم او خپل اهل و عیال، نارن د اور نه، داسې اور وقودها الناس والحجارتو چې خشاک د هغې خلک دی وګټي دي، دومره چې دی نو سخت دی چې د دنیا د اور خشاک کاڼي د لرګي او د هغې خشاک چې دی نو خلک به یې والحجارتو او ګټې به او داسې نه چې ته به ترې راوځي علیها ملائکتون، په هغې باندې دي فرشتې مقررې دي، غلاظ سخت دي، شداد مضبوط دي، لا یعصون الله ما امرهم. دلته یو مفسر لیکلی دی لا یعصون الله ما امرهم چې نافرمانی نه کوي د الله تعالی د هغه څه چې حکم یې کړی دی دی ته. وایي دې فرشتو له به خوند په دې کې دی ته به خوند په دې کې میلاویږي چې دا مجرم چې کوم دی نو په اور کې صحیح وسوځئ او هغه له چې دی نو سزا سخته ورکړي. دا هرې فرشتې خپل عبادت دی، بس د دې عبادت به چې دی نو دای په دې کې به دا کوتاهي نه کوي. نو دلته الله تعالی فرمایي چې تاسو خپل اهل و عیال هغه د اور نه چې کوم دی نو بچ کوي. امام ضحاک صاحب دلته فرمایي من حق المسلم ان يعلم اهله ما فرض الله، چې په مسلمان باندې دا حق لازم دی چې هغه خپل اهل و عیال ته هغه څه وښایي چې الله تعالی پې فرض کړي دي. دا په هر مسلمان لازم دي او دا هم پې لازم دي چې ان ینهى ما نهى الله عنه، چې هغه منع وکړي د هغه خبرونه، خپل اهل و عیال منع کړي چې کوم شیونونه الله تعالی چې کوم دی نو دا منع کړی دی او د اهل و عیال چې کوم دی نو ترې منع کړي دي.
نو په دې کې هر څه راځي. د ګناه چې کم کار په کور کې کیږي حدیث مبارک کې راځي کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، په تاسو کې هر یو د خپل ما تحت خلکو چې نو نگران دی، وکلکم مسئول عن رعیته او د خپل نگرانۍ به د نه چې نو تپوس کیږي. نو ابراهیم علیه السلام دعا کوي ومن ذریتنا او د اولاد زمونږ نه امتا یوه ډله مسلمه لک غاړه کې ښودونکي تا ته و ارنا او وښیوه موږ ته یا الله مناسکنا احکام د حج زمونږه، د حج چې دلته به موږ حج کوو د هغې چې کوم حکمونه دي هغه راته راوښیوه. وتوب علینا او مهرباني وکړه ته په موږ باندې. په عربۍ کې دا ټکی د تابه یتوب توب دا په معنا د توبې راځي چې کله ته غواړې چېرې الله تعالی ستا توبه قبوله کړي نو ته به بیا دا وایې چې الله توب علینا زمونږ توبه قبوله کړه. و سوال دا راځي چېرې د حضرت ابراهیم او حضرت اسماعیل نه کومه ګناه شوې وه چې هغوی د توبې چې کوم دی نو سوال کوي. نو د هغې جواب دا دی، مختلف جوابونه علما کرام فرمای. یو جواب دا دی چې د اخص الخواص چې کوم خلک یعنی ډېر نږدې الله تعالی ته د هغو توبه چې کوم دی نو هغه د پاره د پورته کېدو د درجوی چې الله زمونږ توبه قبوله کړه، یعنی زمونږ درجې چې دی نو چوتې کړه. دویم دا موږ ته چې کوم دی نو په دې کې رهنمایي ده او سبق دی چې ګوره حضرت ابراهیم او حضرت اسماعیل چې هغه د خپل ځان نه غافله کېږي او توبه وباسي، نو تاسو بیا د توبې نه ولې چې کوم دی نو غافله کېږئ؟ ځکه خو الله تعالی فرمایي سورت نور تاسو راواړوئ دا حکم یې چې دی نو عام ذکر کړی 13مه سپاره صفحه نمبر 320 آیات آخره کې 31 نمبر آیات آخر ولا یضربن بارجلهن او زنانه دې نه وهي خپې خپلې په ځمکه باندې لیعلم د دې دپاره چې وپېژندلی شي ما هغه څه یخفینه چې پټوي دی من زینتهن د خپل ښایست نه. دا حکم دی چې زنانه به په لاره باندې چې ځي نو خپل زینت به چې کوم دی نو هغه نه ښکاره کوي او خپې به په زوره باندې یا لاسونه به دومره نه خوځوي چې د هغې د بنګړو یا د هغې د پازیب چې کوم اواز دی هغه چې دی نو خلک واوري. بیا الله تعالی فرمایي وتوبو الی الله جمیعا او توبه وباسئ تاسو الله تعالی ته جمیعا ټول ایها المؤمنون ای مؤمنانو. نو جمیعا ټول ټکی پکې راوستو. بریلیانو ځینې پیران یې هغې چې کوم دی نو منځونه نه کوي او هغې چې کوم دی نو ګنده دغی وایي دا رسېدلی دی، دا وایي زمونږ پیر دی رسېدلی دی. الله تعالی فرمایي عبادتونه به پوره کوئ چې کومو کې نه کوتاهي کېږي یا د نه چې کوم دی نو په پرده کې کوتاهي کېږي، لکه دې آیت کې ټولې د پردې مسلې دي. نو په آخره کې الله تعالی فرمایي که ستاسو نه په دې کې چې دی نو کوتاهي کېږي نو توبو الی الله جمیعا ټول الله ته توبه وباسئ. په دې کې دمګر مولا چې هغه د ښځو سره اختلاط کوي او د ښځو سره لاس میلاوي یا دا اوس چې کوم راغلی و ول دا د دم سره چې کوم دی نو هر یو کس جوړیږي او کردستانی او کوم یو نو دغه هم چې کوم دی نو که نور څه موږ پرېږدو یا د هغه دم څنګه دی چې هر څنګه دی، خو دې خبرې ته وګوره چې دا د زنانو سره لاس میلاوي او دا د زنانو سره چې کوم دی نو زنانو خلو کې چې کوم دی نو لاس ورکوي او دا علاج دی. دا څنګه علاج دی؟ نبی صلی الله علیه وسلم ستانه چې دی نو هغه غټ د الله تعالی نه یېرېدو او ډېر د الله نه یېرېدو او غټ ولیو پیغمبر د الله تعالی هغه چرته هم حدیث کې راځي هغه چرته هم د نامحرمه زنانه سره لاس نه دی میلاو کړی او هغه پیغمبر چې د هغه په باره کې حدیث مبارک کې راځي چې صحابو ته نبی علیه صلات وسلام فرمایل په تاسو کې په هر یو کس باندې شیطان مقرر دی چې هغې ګمراه کوي. یو صحابي تپوس وکړو د الله پیغمبره په تا مقرر دی؟ ویل په ما مقرر دی خو ولکنه اسلمه زما شیطان چې دی نو مسلمان شوی دی. نو هغه پیغمبر چې د هغه شیطان مسلمان شوی دی او د هغې نه باوجود هغه یریږي احتیاط کوي او د زنانو سره چې دی نو لاس نه میلاوي، نو ستا شیطان خو شیطان دی کافر دی مسلمان شوی هم نه دی، نو بیا ته څنګه چې دی نو هغه د زنانو سره دومره ازادي کې. وتوبو الی الله جمیعا که ستا پیر چې کوم دی نو ډېر رسېدلی پونچه هوه بیا هم چې کوم دی نو الله تعالی فرمایي ټول د دې خبرو نه چې کوم دی نو د دې بې حیایۍ او بې پردګۍ نه چې دی نو توبه وباسئ. وتوبو الی الله جمیعا. حدیث مبارک کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یا ایها الناس توبو الی الله ای خلکو تاسو الله ته توبه وباسئ فانی اتوب الی الله فی اليوم 100 مرة او کما قال علیه السلام ځکه چې زه د ورځې
الله تعالی ته سل ځله چې دینو توبه وباسي. نبی علیه الصلاة والسلام ته د توبې د ایستلو څه ضرورت و؟ قد غفر الله له، الله تعالی د هغه مخکني رستني هر څه چې کوم دی نو معاف کړي چې کوم خطایانې ترې شوي وي شوي هم ترې نه وي، خو بالفرض داسې یو کار و چې هغه د پیغمبر د شان مناسب د هغه چې کوم دی نو د هغې نه هم ځان بچ کولو، اگر چې هغه هم جایز و نو هغه مراد دي د پیغمبر ګناهونه نه و. لکه یو ځای کې چې کوم دی نو هغه قیدیانو نه چې کوم دی نو فدیه اخیستل نه و په کار، نبی علیه السلام فدیه اخیستې وه او قیدیان چې کوم دی نو آزاد پرېښي وو، نو هلته الله تعالی چې دی نو زورنه رالیږلې وه. یو ځای کې چې کوم دی نو نبی علیه الصلاة والسلام نه کسانو د جهاد نه اجازت اخیستلو چې مونږه څه ضرورتونه دي، نبی علیه السلام ورله اجازت ورکړی. الله تعالی وفرمایل عفا الله عنک لما اذنت لهم، تا دې الله تعالی معاف کي، تا ولې دې ورته اجازت کړی چې تاسو کښېنئ کورونو کې. نو دغتې مراد دي. نو نبی علیه الصلاة والسلام موږ ته چې دی نو تعلیم راکوي چې تاسو توبه وباسئ. اوس توبه وایي څه ته؟ په توبې کې بنیادي چې کوم دی نو درې خبرې دي. ځینې خطبا چې کوم دی نو خلکو باندې توبه وباسي میری توبه، بس دغه میری توبه نه دغه یوازې دا خو په توبې پسې چې کوم دی هغه ټوقې دي. امام حسن بصري صاحب فرمایي ان استغفارنا یحتاج الی استغفار، زمونږ استغفار هم استغفار ته محتاج دی چې موږ د الله نه بخښنه غواړو، هغه بخښنه هم د هغه د بخښنې محتاجه ده. چېرې د هغې بخښنې نه موږ د الله تعالی بخښنه وغواړو چې الله دا بخښنه مې چې په کومه طریقه باندې غوښتلې دا خو هم ګناه ده. نو یو دا چې ګناه مکمل پرېښودل الاقلاع من الذنب، او دویم دا چې کومه ګناه ستانه شوي په تېر وخت کې په هغې باندې پښیمانه کېدل، او دریم دا و ان یعزم عزما جازما چې مضبوطه اراده کول چېرې آینده کې به زه دا ګناه نه کوم. دې ته ویل کېږي توبه. به هر حال زمونږ د تعلیم دپاره حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام دا الفاظ ویلي انک انت التواب الرحیم، یا الله ته بهترین توبه قبلونکې مهربانه، یا الله ته توبه قبلونکې الرحیم مهربانه. ربنا ای رب زمونږه. ابراهیم علیه السلام د ځان دپاره دعا وکړله، د خپل اولاد دپاره دعا وکړله. حضرت ابراهیم کعبه جوړه کړه، مدرسې جوړه کړله، اوس د هغې دپاره د استاز دعا کوي. دغه رنګې استاز چې راځي نو دا استاز به څه شی پړاوی د هغه د نصاب دعا کوي. نو پیغمبر د نبی صلی الله علیه وسلم دپاره دا دعا ده، ځکه چې د حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام په اولاد کې بیا نور پیغمبران نو راغلي. نور پیغمبران بیا د حضرت اسحاق علیه الصلاة والسلام په اولاد کې راغلي، لکه یعقوب، یوسف، او بیا د یوسف علیه الصلاة والسلام نه وروستو د هغه په اولاد کې چې کوم دی نو هغه حضرت موسی او دغه رنګې حضرت یوشع، هارون، دا ټول چې کوم دی نو بیا د هغه حضرت سلیمان، حضرت داود، یحیی، زکریا، دا ټول د هغه په اولاد کې راغلي وو. حتی دا چې عیسی علیه الصلاة والسلام. او په دې بل طرف باندې د اسماعیل علیه الصلاة والسلام چې کومه سلسله وه په هغې کې چې دی نو پیغمبران نه وو، نبی علیه الصلاة والسلام په هغې کې چې دی نو راغلی و. د دې وجې نه د نبی علیه الصلاة والسلام نه یو صحابي تپوس کوي د ځان په باره کې پیغمبره ته موږ ته وویوه چې ستا حالت څه دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي انا دعوت ابي ابراهیم و بشرا عیسی و رؤیا امی، زه د خپل نیکه حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام چې دی نو دعا یم چې هغه زما دپاره دعا کړې وه، او د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام زیری یم چې هغه ویلي و مبشرا برسول یأتي من بعد اسمه احمد، او د خپلې مور خوب یم چې زما مور چې کوم دی نو د پیدایش نه مخکې هغې به خوبونه لیدل، او هغه خوب زما په باره کې چې دی نو هغه د پیدایش و هغه رښتینی شو. نو نبی علیه حضرت ابراهیم دعا کوي ربنا ای رب زمونږه وبعث او راولېږه فیهم په دی کې رسولا یو پیغمبر منهم د دی نه یو پیغمبر د دی د جنس نه. نو په دې کې اشاره ده دې خبرې ته چې پیغمبر به بشري د انسانانو نه چې شو، د دی نه چې شو نو خو بشر شو. او د بشریت په باره کې چې مخکې موږ آیتونه راړولي، نبی علیه الصلاة والسلام چې دی نو بشر دی، او نبی علیه الصلاة والسلام هغه د پیغمبرانو د قبیلې نه او د جماعت نه دی، سره د دې نه چې هغه انسان دی، او د انسانانو د قبیلې نه هغه بار نه دی. ځینې خلک ویل زموږ نه ګناه کېږي، د پیغمبر نه خو ګناه نه کېدله، نو څنګه چې دی نو هغه انسان دی. نو موږ وایو محمد بشر لا کالبشر بل هو یاقوت فی الحجر. نبی صلی الله علیه وسلم انسان خو دی، خو په اعمالو کې د عامو انسانانو په شانته نه دی. لکه څنګه چې یاقوت یوه ګټه ده، خو د عامو ګټو په شانته نه ده، بلکې د هغې شان چې کوم دی نو هغه اوچت دی. نو دغه رنګې د پیغمبرانو شان هم اوچت دی، د هغو اعمال نوراني دي،
زمونږ د پاره چې کوم دی نو هغه رڼا ده، زمونږ د پاره د هدایت چې کوم دی نو ډیوې دي. نو د پیغمبر ذات چې کوم دی نو انما انا بشر مثلکم. عجیبه خبره دا ده مخکنو خلکو چې به پیغمبران نه منل هغو ته به ویلي چېره موږ تاسو ځکه نه منو چې ته خو زمونږ په شان ته زمونږ ورور یې، زمونږ د قوم نه او زمونږ په مخ کې چې کوم دی نو رالوي شولې غټ شولې، څنګه موږ تا چې کوم دی نو پیغمبر ومنو. نو د پیغمبر په دوو صفتونو کې بشریت هغو منلو چې دا بشر دی، خو د پیغمبر صفت نه منلو ویل ځکه چې پیغمبر به چېرته فرشته وقالو لولا انزل علیه ملک، ته چې دی نو زمونږ په شان ته انسان یې، فرشته د باندې ولې نه راځي. او دویم چې کوم صفت و پیغمبري هغه ولا نه منله. او د دې زمانه خلق چې کوم دی هغه د پیغمبر د پیغمبري صفت مني خو بشریت یې نه مني. حالانکه الله تعالی فرمایي چې زه انسانانو کې چې کوم دی نو پیغمبران را لېږم. دوه ډلې ذکر کړي لکه 13مه سپاره 18مه سپاره اخرنۍ 308 صفحه ده، صفحه نمبر آیت نمبر 75 او صفحه نمبر 308. الله یصطفی من الملائکه، الله تعالی منتخب کوي چون کوي من الملائکه د فرشتو نه رسولن استازي وحی وړون کی فرشتي الله خاص کوي لکه حضرت جبرئیل د وحی د پاره چې نو خاص کړی دی. ومن الناس او د خلقنا، نو د خلقنا چې الله کم استازي مقرر کړی دي نو دا څوک دي چې دا ته پیغمبر چې دی نو بشر نه مني، نو دا د الناس د خلقنا چې دا کم الله استازي جوړ کړی دي نو آیا دا فرشتي دي چې په خلقو کې دي؟ فرشتي خو نورانی مخلوق دی، جسم نوری یتشکل باشکال مختلفه، نورانی چې کوم دی نو هغه جسمونه دي چې په مختلفو شکلونو کې هغه راځي. نو د دې نه څوک مراد دی؟ بل آیت تاسو راواړوئ لکه صفحه نمبر 53 صفحه نمبر 55 او آیت نمبر دی 69. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، آیت نمبر 79. ما كان لبشر، نه د اختیار د یو بشر د پاره ان د دې خبرې یؤتيه الله الكتاب چې ورکړي هغه ته الله تعالی کتاب والحکم او پویا والنبوة او پیغمبري، ثم يقول للناس كونوا، بیا هغه ووایي خلکو ته چې شئ تاسو عبادا لی بندگان زما د پاره من دون الله سوا د الله تعالی نه. دلته الله تعالی فرمایي که زه چېرته یو بشر ته پویا ورکم، کتاب ولا ورکم، پیغمبري ولا ورکم، نو دا کم یو بشر دی چې هغه الله تعالی چې دی نو کتاب ورکړی، پویا ولا ورکړی، پیغمبري ولا ورکړی، ځکه چې ته خو بشر پیغمبر نه مني. نو دغه انسانانو کې چې کم استازي رال دا څوک دي او بشر له چې الله کتاب ورکوي دا کم پیغمبر دی؟ نو دا چې دی نو اسی قرآن کریم نه لرېوالی دی او دا بنیادی عقیده ده چې زمونږ د بریلیانو سره پکې اختلاف دی چې هغوی پیغمبر ته چې دی نو بشر نه وای. نو مونږ وایو پیغمبر بشر دی خو د عامو بشرو په شان ته چې کوم دی نو نه دی، بلکې د هغو اعمال هغه د جنتینو اعمال دي او هغه یقیني چې کوم دی نو جنتي دی. رسولا منهم، یو پیغمبر د دین یتلو علیهم. اوس د هغه پیغمبر د پاره چې کوم دی نو نصاب څه شی دی؟ یو یتلو چې لولي به علیهم په هغو باندې آیات کسته آیاتونه. نو دا یوه وظیفه شوله د قرآن کریم لوستل چې کوم دی او د هغې تلاوت کول. دلته تی مرادم تلاوت دی چې ستا د آیت تلاوت به کوي خلکو ته، ستا د قرآن کریم آیتونه به خلکو ته چې دی نو لولي. د دې نه معلومه شوه علما کرام فرمایي چې د هر یو مسلمان د پاره پکار ده چې د الله د کتاب څه حصه د تلاوت چې دی نو هغه مقرره چې هغه پکې هغه روزانه وایي او دینه غفلت نه دی پکار، لږه دی خو چې تلاوت یې ته خامخا کې روزانه. ویعلمهم الکتاب، او ښایي دی ته کتاب ورته ښایي. د دې نه مراد چې دی نو د قرآن کریم معناګانې او مقصدونه دي. او الحمدلله دا چې دی نو الله تعالی موږ له توفیق راکوي چې په دې باندې عمل کیږي، هغه دا روان دی. ویعلمهم الکتاب، او ښایي دی ته کتاب والحکمت او سنت. چې کله د کتاب سره جوخ د حکمت ټکی راشي او الته د پیغمبري ټکی بل نه، لکه مخکې آیات چې موږ راواړو نو د نبوت ټکی نه، نو الته به د حکمت نه مراد پیغمبري ده. نو دلته به مراد معنی دا شي ویعلمهم الکتاب، او ښایي دی ته کتاب والحکمت او سنت پیغمبري یعنی سنت چې کوم د کتاب وضاحت دی. ویزکیهم، او پاکوي دی لره د
غلطو اخلاقنا. نو د پیغمبر څلور کارونه شو، یو تلاوت د آیتونو، دویم د هغې معنا ښودل، دریم بیان د سنت، او څلورم تزکیه کول. تزکیه څه ته ویلی کېږي؟ یعنی خلق د غلطو کارونو نه، د ګناهونو نه چې دی نو منع کول او هغې صفا کول او پاک کول. نو امام رازي صاحب دلته چې یو سوال ذکر کړی چې الله تعالی فرمایي چې دا پیغمبر به خلق پاکی، نسبت یې چاته کړی؟ پیغمبر ته. دا پیغمبر به خلق پاکی. نو هغه فرمایي حالانکه پیغمبر چې کم دی نو لا قدرت له علی بواطن المکلفین، چې پیغمبر لره د انسانانو په دننه زړه او دننه چې کوم ارادي دي نفس په هغې باندې څه قدرت نشته دی. نو د دې څه مطلب شو چې دی پیغمبر به دی چې کوم دی نو پاکی. نو هغه فرمایي چې د دې مطلب دا دی چې پیغمبر به هغو له ترغیب ورکوي د غلطو کارونو د پرېښودلو، چې دا کارونه تاسو پرېږدئ. لکه مثلا بیان کېږي، درس کېږي، په هغې کې دا خبره وشي چې پلانکۍ ګناه ده، پکار ده چې موږ د هغې نه چې دی نو بچ شو. نو په دې کې چې اوس کم یو کس دا خبره واورېده او هغه د دغه ګناه نه چې دی نو بچ شو، نو د هغې نسبت به د بیانونکي ته کېږي چې ده دغه پلانکۍ چې کم دی نو پاک کړو د دې ګناه نه. نو دا سبب شو ځکه چې هغو ته بیان وکړو. نو دغه رنګې نبی علیه صلات وسلام به بیان د دې خبرو کو چې تاسو د ګناهونو نه ځان وساتئ. نو داسې شوله لکه چې دا پاکوالی نبی علیه صلات وسلام په خپله کوي، ورنه حقیقت کې د ګناه نه بچ کوونکی ذات او پاکوونکی ذات چې کوم دی نو هغه الله تعالی دی. انک یقینا ته انت العزیز، ته غالبه، الحکیم حکمت والا، العزیز غالب. یعنی یا الله که ته پیغمبر نه رالیږي ډایرکټ ته دا خلق چې دی نو د ګناهونو نه پاکولی شي، خو ستا په دې کې حکمت دی چې ته د هر وخت مناسب چې دی نو پیغمبران رالیږي او په دې کې ستا حکمت دی. وَإِذْ قَالَ ابراهیم، او یاد کې هغه وخت کله چې وفرمایل ابراهیم علیه الصلاة والسلام رب رب زما اجعل وګرځوه هذا دا بلدن ښار آمنا د امن والا، ورزق او ورکته اهله سیدونکو د دې ته من الثمرات د میوونه، من هغه چاته آمنه چې ایمان یې راوړی منهم د دی نه بالله په الله تعالی باندې، والیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ باندې. قال وفرمایل الله تعالی ومن کفر، او هغه څوک چې کفر وکړي چې کفر یې وکړو فامتعوه، پس څکه به ورکم زه هغه ته قلیلا لږه، ثم اضطره بیا به راکاږم هغه الی عذاب النار عذاب د اور ته، وبئس المصیر او ډېر بد ځای د ورتلو دی. وإذ یرفع، او یاد کې هغه وخت کله چې پورته کول ابراهیم علیه الصلاة والسلام القواعد بنیادونه، تادونه من البیت د بیت الله شریف، و اسماعیل او اسماعیل علیه الصلاة والسلام هم، او دواړو ویلې ربنا ای رب زمونږه تقبل قبول کته منا زمونږه، انک یقینا ته انت السمیع ته ښه اورېدونکی، العلیم ښه پویه. ربنا ای رب زمونږه وجعلنا وګرځوه مونږه مسلمین تابعداري کوونکي، غاړه کېښودونکي لکه تا ته، ومن ذریتنا او د اولاد زمونږه نه امتا یوه ډله مسلمتا تابعداري کوونکي، غاړه کېښودونکي لکه تا ته، وارنا وښیوه مونږ ته مناسکنا احکام د حج زمونږه، وتوب علینا او مهرباني وکړه په مونږ باندې، انک یقینا ته انت التواب ته یې ښه توبه قبلونکی، الرحیم مهربانه. ربنا ای رب زمونږه وبعث فیهم، او راولیږه په دی کې رسولا یو پیغمبر منهم د دی د جنس نه، یتلو چې لولي علیهم په دی باندې آیاتک ستا آیاتونه، ویعلمهم الکتاب او ښایي دی ته کتاب، والحکمت او سنت، ویزکیهم او پاکی دی لره د ګناهونو نه، انک یقینا ته انت العزیز ته غالبه، الحکیم حکمت والا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الله زمونږ دا عمل قبول او منظور کړه. یا الله په دې کې کومې غلطۍ نه شوي، یا الله د هغې د اصلاح توفیق راکړه، او په اخلاص سره زمونږ دا عمل په خپل دربار کې قبول او منظور کړه. یا الله موږ هغسې دعا کوو څنګه چې حضرت ابراهیم او حضرت اسماعیل کړې وه، چې الله زمونږ دا عمل قبول او منظور کړه. او یا الله په دې قرآن کریم باندې موږ له د عمل کولو توفیق راکړه. څومره ګناهونه چې یا الله زمونږ نه کېږي، یا الله د هغې د پرېښودلو توفیق راکړه. زمونږ تعلق ستا د کتاب د تلاوت سره، د دې د معنا سره، ستا د پیغمبر د سنت سره، او د خپل ځان د پاکولو سره، د تزکیې سره زمونږ تعلق پیدا کړي. څومره مشکلات یا الله هغه حل کړي.
چا څومره حاجتونه یې هغه وله پوره کړي. څومره کسان وفات شوي دي زموږ په دې نږدې خلکو کې الله د هغو ټولو مغفرت نصیب کړي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.